मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसो शेरونه به وایو خو په طرز کې نه او تاسو هم لږ واورئ او صاحب زیارت ته د هغې ثواب هم وربخو. بیا آخر کې الحمد قل شریف به هم وایو. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت تین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. یو شعر نن سبا دی سندري په کې لږ ورته وښایي دا چې تقریبا سهار مونږ وتي وو او اوس تقریبا دا چې مونږ راورسېدو دا ډېره لویه سفر مو وکړو او دې صاحب زیارت ته مونږ حاضري ولګوله. خو یو پیغام دې نه د علامه اقبال صاحب رحمت الله تعالی په شعر سره زه دا هم ورکول غواړم. ډېر خلک به و چې دې دومره لرې ځي ته څنګه تللی شو، ټیک ته زیارت شته خو څنګه به تللی شو. د هغې دپاره دغه یو شعر کافي دی. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو کوئی ستارہ زمین پر نہیں گرتا، آتے ہیں بڑے شوق سے سبھی دریا سمندر میں، آتے ہیں بڑے شوق سے سبھی دریا سمندر میں، مگر کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. هغه خلکو ته مې دا درخواست ده چې علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه موږ ته هر قسمه نمونه پرېښودې ده چې کم ملنګانې او قلندر خلک وي هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا دومره لرې سفر بیا موږ څنګه کولی شو دې صاحبي زیارت ته لاړ شو. او دا معصوم بابا دی د یو خپله لویه دغه دی چې څنګه دلته راغلی بیا دلته څنګه شهید شوی دی هغه ډېر اوږد داستان دی. خو مختصر دا چې معصوم خو تاسو ښه پېژنئ چې معصوم څه ته ویلی کېږي. یعنې په هغه عمر کې دی شهید شوی دی دلته. او چند اشعار د خپل امام اهل سنت مجدد دین و ملت اشعار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه به هم بیان کوم چې هغه فرمایي عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. او یو شعر صاحب زیارت ته ولاړ یو او ډېر خلک چې دا ویډیو ګوري هغې ته پته هم لګي چې دا خو بریلیان ورغلي دي نو د هغې دپاره هم د امام اهل سنت یو شعر ویم تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ یا رسول اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ. صاحب د نارې سره هم د اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه شعر به ویم دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، کیجیے ان کا چرچا صبح و شام. ډېر خلک به وایي چې تاسو روز شپه د هغه ذکر کوئ. امام اهل سنت موږ له تعلیم راکړی کیجیے ان کا چرچا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، کیجیے ان کا چرچا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے. ها د اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه هم ډېر اشعار دي خو اوس یو څو اشعار د خپل بابا چې کوم بابا فرمایي ما رحمان ته چې رحمان وایي کافر دی، ما رحمان ته چې رحمان وایي کافر دی، زه رحمان د خپل رحمان عبدالرحمن یم. د هغه یو څو شعرونه سبحان الله ماشاء الله. دا ویډیو چې څوک ګوري هغه ته یو تعلیمن د بابا صاحب یو شعر دی هغه ته ښیم چې صاحب فرمایي خزانه په سخاوت سره زیاتېږي، خزانه په سخاوت سره زیاتېږي. مثال څنګه ورکوي خزانه چې په سخاوت زیاتېږي مثال څنګه ورکوي خزانه په سخاوت سره زیاتېږي، خزانه په سخاوت سره زیاتېږي، د کوهي چې اوبه وکاږي بېسیار شي، د کوهي چې اوبه وکاږي بېسیار شي. ها یو خبره د بابا صاحب د دې صاحب
په دغه باندې به د بابا صاحب یو شعر ویم. بابا صاحب لکه ډېر خلک به دا وایي چې دا صاحب دومره لوی کمال ته ورسېد، دا هغه. نو نن سبا موږ خو خپل دا خېټه ډکوو، خېټه موږ ډکوو، خوراکونه کوو او زموږ نه ولیان نه جوړېږي. موږ نه به څه ولیان جوړ شي چې موږ روزه شپه خوراکونه کوو. بابا صاحب څه وایي؟ کم خوراک سړی نږدې کې فرښتو ته، کم خوراک سړی نږدې کې فرښتو ته، څوک چې بې سیار خور وي بې سیار خوار شي. الله ماشاءالله ماشاءالله مشهور شی دی چې الله وایي هم الله مدد له ژوند درکړي چې فرمایي تاسو خپله وایي خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده د نورې کل واړه صفات دي پر اختیار. او بابا صاحب رحمت الله هم ډېر اشعار دي، په لږ مونږ دې بل طرف ته هم راتاو شو. هر بهار لره خزان په دنیا شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. په دې غر سر کې غر سوکه کې خلک د دې زیارت دیدار لا راځي او دوی باندې دا د بهارونه موسم دی. دنیا خلک باچهان پریدي، بازاران پریدي، خوشحالیان پریدي، دغه غر سر ته دغه زیارت دیدار لا راځي. څوک د کالام نه، څوک د اترور نه، څوک د ګورنۍ نه، څوک د بحرین نه، څوک د مدین نه، هغه سوات نه بره د زیارت دیدار لا خلک راځي. صاحب یو شعر به بل هم روایت شو جي د اعلی حضرت رحمت الله علیه. یو څو ورځې وړاندې اسرائیل چې دینو په مزاراتو باندې به حملې کولې او دا مزارات به ورانول، د هغې دپاره هم د اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه به یو شعر ویم: مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سب عادات تیرے. اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سب عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان الله سبحان الله. ډېر زیات دي خو په دې لږه ویډیو باندې به اکتفا وکړو او عن قریب د دې غونډې دغه به موږ تاسو ته ښایو چې دا صاحب په کوم ځای کې دی. نو مختصره پته یاد لرئ، نور به موږ تاسو ته ښایو. د کیدام او د تروال په منځ کې پل جدا کېږي، هغه پل نه په بره ګورنۍ بره دیهات بانډا، د دیهاتو بانډا نه په بره چې مشهور ځای دی، هر سړي ته پته ده چې معصوم بابا او دغه پته یاد لرئ. هر څوک اجازت راکولی شي. جزاک الله جزاک الله، الله په عمر کې برکت واچوه.